ناظرینو نن په پروګرام کې تاسو ته یو اهمه مسأله چې اغاز زموږ د زنانو د نارینو د ټولو یو مشترکه مسأله ده او یقینا چې دا مسله زموږ د ژوند سره تړلې مسله ده او د ژوند سره داسې تړلې مسأله ده چې کچرته کې د دې معلومات چاته نوي نو د هغه یو عبادت هم نه قبليږي که څوک د دې مسألې نه خبر نه او چاته د دې طریقه کار نه ورزي نو داغه یو عبادت هم نشي قبلېدلی نو چونکې د خپل عبادتو د قبلولو لپاره او د دې مسالې د زده کولو لپاره دا ویډیو ضرور وګورئ پوره یې وګورئ او د خپل مرګرو سره یې ضرور شیر کړئ ناظرینو په دې مسله او په دې ویډیو کې زه تاسو ته د غسل په باره کې چند مسائل هغه ضرور وړاندې کوم اول نمبر خدا چې دا غسل په چا باندې وړي په چا باندې واجب شي نو د هغه هیڅ قسمه عبادت نه منظوريږي نه قبليږي دا غینه وړاندې چې کله دی غسل وکي نو دا غسل دا د هر یو انسان چې کوم یوم هغه بالغ وي عاقل وي او هغه عبادت کوي منځ کوي یا روزي یا چې کوم نه هغه نور کوم عبادت هغه کوي نو دا غینه وړاندې داغه د لپاره لازم دي چې دی غسل وکي او په صحیح طریقې سره اوس غسل با څنګه کوي یو انسان هغه به څه طریقه کار کوي نو د غسل طریقه کار د خیمه هغه دا دی چې کله د غسل کوي نو د ټولو نه اول به د استنجا به وکي یعنی د ټولو نه وړاندې به د هغه ځای صفا کی چې کوم ځای باندې د ګندګي لګېدلې وي یعنی د بدن کې چې کوم ځای باندې د ګندګي لګېدلې نو هغه ځای به د صفا کی دا غینه بعد به د استنجا وکي او د استنجا نه بعد به د اودس وکي هغه سي اودس په وکي څنګه اودس چې د مانزه د پاره کوي عام اودس ته څنګه چې د مانزه د پاره اودس کوي هغه شان اودس به کم نه نو دی وکړي کله چې دی اودس وکي نو دی بیا په پوزه کې او په خوله کې او به چې کم نه نو په صحیح طریقې سره اچي یعنی په پوزه کې به دی دومره او به واچي چې کم اس کم څومره حد پورې د وس رسیږي چې در هغه پورې د پوزه لمد شي او په خوله کې به هم دی دومره او به اچي چې بالکل دی غړغړی وکي خو کچرته د روزه نیوي نو د خوله بټوله لمد شي روزه کې به بیا څنګه خوله کې وباچي پوزه کې وباچي هغه هم په دې ویډیو کې زه تاسو ته مخکې بیانوم چې پروژه کې با غسل دې څنګه کوي نو دویمه خبره دا ده چې دی به د مست چې څنګه او دس کوي هغه شانتي او دس په وکي او بیا په دریم ځل باندې دی چې کم نه نو په خپل بدن باندې او براواچي چې کله په بدن باندې او براواچي نو بیا به دی په خي طرف باندې او بیا په ګس طرف باندې او براواچي نو د صحیح طریقې سره دا غسل وشلو